نبی علیہ السلام او فرمایل والذی نفسی بیده قسم می دوی په هغه ذات چې د چا په دست قدرت کې زما ساده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم کو چرته تاسو ګناهونه پرېغوستل ګناهونه نه کول الله به تاسو ختم کی ولجاء بقوم یذنبون الله به یو بل قوم پیدا کی چې هغه به ګناهونه هم کوي فیستغفرون بیا به الله ته توبه مباسي فیغفر لهم داغه نه پس په الله معاف کوي. یہ حدیث کې غور وکا لکه کوم دا وایو چې مونږ د مکمل پاک شو ګناهونه دې نه کو دا الله ته نه دی خو الله ته څه وختي چې انسان نه ګناه او شوا قصدن نه او شوته ګناه او بیا کینی الله ته دوه وخت کې وته توي کې چې الله جرم مې کړی دی الله معاف مې کې دا الله ته دومره وختي چې په حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کل بنی آدم خطا هر انسان بار بار گناہ کوي خو لیکن په گناہگاروں کے افضل گناہگار څوک دی وخیر الخطائین التوابون بهترین گناہگار هغه دی چې بار بار توبه مباسي. دا زمونږ وسوسه ده چې ما نه خواسم بار بار ګناه کیږي نو بس لہذا توبه سلو باسم مایوس غونتیو. الله بار بار فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله زما د رحمت نه مایوس کیږي نه